یو طرف ته پاکستان د سعودي عرب او د نور عرب ملکونو د حفاظت ذمہواری اخلي چې موږ بس تاسو دفاع کوو حفاظت پکو، او بل طرف ته په خپل ملک دا حالت دی چې عوامو ته ډریپونه په دیوال کې اویزان دي. یو طرف ته په میډیا چې سوري دي چې د پاکستان کم سٹاک مارکیټ ته هغه اسمان ته وخته، د تاریخ بلندۍ ته وخته، 14,000 پوینټ اوچت لاړه، او بل طرف ته حقیقت او ریالټي دا ده چې عوامو ته ډریپونه په دیوال کې اویزان دي. دا زه په سټیټ پس خندانه کوم، نه مذاق وړاوم او نه تنقید کوم، بلکې د اصلاح د بار دا ویډیو جوړوم چې دا 2015 دی. په 2015 کې دنیا کم ځای ته ورسېده، څومره ترقي ملکونو وکړه. په داسې وخت کې هم زموږ چې کوم دی په ملک کې داسې علاقې شته چې هغه د دنیا نه 200 کاله وروسته روان دي. نه ورته بجلی شته، نه ورته ګیس شته، نه ورته زه به ته ووایم چې په هسپتال کې دغه بیډ قدرې نشته چې مریض پې سملوي. په سکول کې ماشومانو ته بینچ قدرې نشته، په ډاډونو ماشومان ناست وي، د پاسه پې چت نه وي، د اونو لاندې اکثر ناست وي. یقین وکړه چې د رزق درک په داسې علاقو کې نه لګي. دومره سخت ژوند تېروي چې تاسو به حیران پاتې شئ، او چې لږ معمولي غوندې ابد راشي نو غونډه علاقه تباه وباشي. نو زما د خپل بیوروکراټس ته، د خپل ایم پي ایګانو ایم ایل ایګانو ته درخواست دی چې په دې 2015 کې چې دنیا کم ځای ته ورسېده، په دې عوامو ته خو د زندګۍ او د ژوند هغه سهولیات کم از کم ورکړئ که نه یار. احسان پې نه کوم، د دوی ټکسونو پیسې دي، کم از کم دا ژوند خو به یې ښه شي که نه.